بعض کس د رمضان شریف په میاشت کې دروازې روجي ونیسي په ځان لږې تندې تیرې کړي عبادتونه تلاوتونه وکړي خو چې کله شپه شي نو بیا فسق او فجور او ګانې بجانې د دنیا په غلطو پسې روان شي. یاد ساته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی په کوفه کې یو قبرستانو کوفه کې قبرستان ته لړو. دا د صحابو یو طریقه ده د مشرانو د اسلافو طریقه ده هفته کې به یو پیر قبرستان و درې تتله. حضرت علی رضی الله عنه قبرستان ته لاړو چل ته لاړو یو قبر دی تازه جوړ شوی دی. حضرت علی صاحب چې قبر ته وکته د الله په دربار کې لاسونه پورته کربا ستا در کې دعا غواړم د دې قبر والا دا حالت په ما باندې منکشف کا ما ته د حالات ښکارا کا رب ذوالجلال د التجا د دعا دا رب ذوالجلال مسموح کا د دعا رب ذوالجلال ووریدا قبر حالت په ښکارا کو چې وې کته آغا په قبر کې چې کوم صاحب پروت ته میت پتناک منظر کې دی ډېر په سخت عذابونو کې دی. حضرت علی صاحب چې د دې قبر والا دا حالات او دا منظر وکړو ډېر په تعجب کې شو. آغا قبر والا حضرت علی صاحب ته आवाज وکړو یا علی اے حضرت علی انا عریق فی النار وحریق فی النار. اے حضرت علی ز پور کې ډوبېږما غرقېږما او اے حضرت علی ز پور کې سوځېږما. حضرت علی صاحب چې د منظر او د حالاتو کته د رب په دربار کې لاس پورته کړ. ربا حضرت علی ستا په دربار کې لاسونه پورته کړي دا انسان په قبر کې ډېر په عذاب کې دی ستا در کې زه التجا کوما د ما ته په دې مشکل وخت کې ما ته आवाज وکړو رب ستا دربار کې د پاره زه دعا غواړم مشکل ته نه ختم کا. رب ذوالجلال ورته आवाज کوي د غایب نه د هاتف نه اے حضرت علی تا ته پته شته دی ولې په دې عذاب کې مبتلا دی. حضرت علی سے برس کې رب ما ته خو پته نشته وې دې په دې قبر کې زکه په عذاب کې دی چې د رمضان شریف په میاشت کې دروازې به روجه ونیوله خو د شپې به د ګناهونه کول د شپې به شیطان خوشالولو د شپې داسې کار کولو. اوس هم داسې خلک وي دروازې روجي ونیسي بیا د شپې پبجي گیمونه کوي لډوګانې کوي تاشونه کوي ګانې بجانې هغه اوري فلمونه ګوري د دنیا غلط کارونه ګوري او د دنیا هغه کارونه کوي او ګوري چې شیطان په خوشاليږي رب ته نه خفه کیږي او رسول الله مبارکم ته نه خفه کیږي. و دغه انسان چې مو دم به د شپې غلط کارونه کول دې ځکه په عذاب کې مبتلا دی. حضرت علی سے وی ربا ستا در کې خو ما لاسونه پورته کړي ما دا دعا دا په خپل در کې قبول او منظور کا او د دې صاحب قبر والا سره دا قبر په دا حالات په بدل کا چې کله حضرت علی صاحب دا د صاحب قبر د پاره دعا غوښتلا نو د رب ذوالجلال رحمت هغه په جوش کې راغی چې د رب ذوالجلال رحمت په جوش کې راغی نو رب ذوالجلال د دې قبر والا نه هغه عذاب ختم کو او په قبر کې راحت شو. نو زویم دغه بختور انسانو چې د دروازې روجنی ولا د شپې غلط کارونه کول خو بیا حضرت علی صاحب د پاره د رب په دربار کې دعاګانې وغوښتلې. مونږ خو ډېر زیات کمزور یو ډېر عاجز یو ډېر خطاکار یو ډېر زیات ګناهګار یو روجیم نیسو ورسره غیبتونه هم کو او بیا د شپې داسې کارونه کو شیطان خوشالو نفس خوشالو خو الله پیرانه خفه کیږي رسول الله مبارک پیرانه خفه کیږي. زمونږ د پاره بیا به څوک دعاګانې غواړي. ما ته ته پکار دی چې د رمضان المبارک د ټوله میاشتې ادب او احترام کو د ټوله میاشتې خیال ساتو دروازې هم داسې کارونه کو چې الله خوشاله رسول الله مبارک خوشاله د شپې هم داسې کارونه کو چې الله رانه په خوشاليږي رسول الله رانه خوشاليږي. داسې کار ما ته نه دی پکار چې دروازې شیطان خوشاله رب خفه کو د شپې هم شیطان خوشاله رب خفه کو داسې کار ما ته نه دی پکار. رب ذوالجلال دی مونږ او تاسو لا صحیح مانو کې د رمضان شریف ادب او احترام را نصیب کی او رب ذوالجلال دی دا عظمتونو برکتونو والا میاش په مونږ باندې ډېر په عبادتونو ذکرونو تلاوتونو باندې
د دې نه ډکه تېره کړي. رب ذوالجلال دې د نیک عمل کولو توفیق مونږ او تاسو ټولو ته را نصیب کړي. درود شریف اللهم صل علی سیدنا و مولانا